अस्सलामुअलैकुम मलगोरो دا د پاکستان سابقہ فاسٹ بالر عبدالرؤف ته د دې سړي چې تاسو په کرکټ کې ایکسپیرینس وګورئ د سره چې د سپورتس حواله سره څومره ډیګریان دي د تعلیمي قابلیت چې تاسو وګورئ نو تاسو به یقینا دا خبره کوئ چې دې سړي له پاکستان کرکټ بورډ کې سناسه عہده ورکول پکارو انفارچونیټلی دا یو ډېر ښه بالر عبدالرؤف خدای د امیر د اسف دي د وسیم اکرم دي د وقار یونس دي نه پس چې کم فاست بالران د پاکستان ټیم ته راغلي عمر ګل شو محمد عامر شو محمد آصف شو دا غي په وخت کې د پاکستان ټیم ته د اغه د جنریشن کې لاړی دي خو امیر آصف او عمر ګل دا کلاریان تانو شو ډراپ کوله نو دا غي په وخت کې ډیر خبالرانو خو غي د ټیم کې په دې وجه موقع نه ملاوي دا چې امیر تانو شو ډراپ کوله آصف تانو شو ډراپ کوله عمر ګل تانو شو ډراپ کوله هغه ټایم ډیر خبالرانو پاکستان سره فاست بالران نو دا هم یو فاست بالرو خدای په دې وجه ټیم کې زیات ټایم پاتې نشو چې دنا هغه ټایم کې امیر او آصف ډیر په پیک باندې ای کم آوټسټینډینګ بالینګ هغه ټایم کې کول چې دنیا یې حیرانه کړې و آصف له بخل کو جادوګر بالر وي محمد آصف لا خو افسوس چې ځانو نه پیژاندو او ډیر غلط ټایم کې هغه فیکسینګ وکړو او فیکسینګ دا غي مکمل کیریئر خراب کو امیر خو خیر بیا کم بیک وکړو سناسه کرکټ وکړو اوسم کوي لګیا دي خو آصف مکمل کیریئر هغه فیکسینګ ختم کو خدا عبدالرؤف ته د پاکستان تر طرف 3 ټیسټ میچونه کړی دي او سلوري ون ډے میچونه کړی دي ټي 20 یوم نه کړی 3 ټیسټ کړی دي سلوري ون ډے میچز کړی دي خاله دوس ایجوکیشن باندې خبره کوله د په تعلیم باندې خبره کوله ځکه تاسو لمه د ویډیو سٹارټ کیوي چې د تعلیم تاسو ورنو یقینا تاسو بوای چې د پاکستان کرکټ بورډ کې سناسه عہده ورکول پکارو خاله تعلیمدار د پولیټیکل ساينس کې ماستر کړی دی په پولیټیکل سټاند کې ساينس کې ماستر کړی دی ورپسې بیا په سپورتس ساينس کې هم د ماستر کړی دی ام فل هم په سپورتس ساينس کې کړی دی په سپورتس ساينس کې د ام فل هم کړی دی ډیپلوما ان بایو میکانکس د لمز یونیورسيټي نه د ډیپلوما ان بایو میکانکس کې د ډیپلوما هم کړی دی د لمز یونیورسيټي نه خاله لیول 2 کوچینګ سرټیفیکیټ د سره شته چې د پاکستان نه د کړی دی او د یو کې نه کړی دی د لیول 2 کوچینګ لکه کوچینګ د پاره هم د اهل دی لیول 1 میچ ریفری سرټیفیکیشن د سره هم شته لکه مطلب تاسو به کتلی وي چې کله یو انټرنیشنل میچ وي اې کې یو میچ ریفری وي او درې پکې امپایران وي یو میچ ریفری وي 3 امپایر وي فرست فیلډ امپایرز 2 فیلډ امپایر وي او یو ټي وي امپایر وي درې پکې امپایر وي یو میچ ریفری وي نو دغه میچ ریفری لیول 1 کورس هم کړی دی خو په سپورتس منیجمنت کې هم د ډیپلوما کړی دا لکه مطلب ډیر های ایجوکیشن د سره د سپورتس ریلیټډ هم او عمدہ سي پولیټیکل ساينس کې هم ماستر کړی دی او هایست وکټ ټیکر هم د په فرست کلاس میچونو کې په فرست کلاس میچونو کې د 696 وکټس اغشتلې دي چې تر اوسه پورې دومره فرست کلاس میچز چام نه دي کړي څومره چې د عبدالرؤف کړي دي 58 زره د 5 وکټس اغشتلې دي په اننګز کې په فرست کلاس کرکټ کې 58 زره د 5 وکټس هالز دي په 58 زله بخله باندې یادېږي په فرست کلاس میچونو کې نو یو خو بالر خو تاسو لموي چې د قسمت په دې وجه خراب ودله مقدکه په دې د پاکستان ټیم کې نو ملو شوی چې هغه ټایم کې امیر او آصف پلارانو جی هغه سره د پاکستان نه چې ټولي دنیا پلارانو هغه ټولي دنیا لا دنیا حیرانه کړي و چې به کم کې سنبالن کولو خو بیټسمنان شین واټسن ریکی پونټینګ دغه خو بیټسمنان غیل نه ټینګیدل نو خو به ځان سره زیاته کو خیر عبدالرؤف دا مکمل تعلیمي ریکارډ مې دلوي نو سپتا سو خپل مطلب د پاکستان کرکټ بورډ کې سناسه رول ورکول پکارو خو د سره مخ کې هم چټای نه و د سره مخ کې هم پرچی نه و او اوس ور سره هم پرچی نشته